نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما د کلمې مسلمانانو ورونو الله په خو ایمان خوشاله کا. د مولانا یاسین فهیم صاحب په باره کې بریلیانو او صوفیانو د اعتراضات کول چې دا پنځپیری دی او دا غیر مقلد دی، او دا هو ظاهره خبره ده چې کوم علماء کرام د بدعاتو او د دې رسوماتو رد کوي، په هغې باندې دا خلک فتوی لګوي. د دې په باره کې موږ خپله استاد محترم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی حفظه الله ورعاه په خپله باندې وضاحت وکړو چې نه لک الحمدلله هغه تعلق د علماء دیوبند سره دی او هغه د دین خدمت کوي. انشاءالله نو تاسو د مفتی صاحب محترم دا خبرې واورئ. څوک هم چې د مولانا صاحب په باره کې خبرې کوي نو هغوی دي نور د خبرونه کلار شي. الحمدلله مولانا صاحب یاسین فهیم صاحب چې دا هغه دیوبندي دی او تاسو د مفتی صاحب محترم دا خبرې واورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو د مولانا یاسین فهیم صاحب باره کې ما ته مخکې متضاد اطلاعات را رسېدلي وو. هغې کې بعضې خو داسې وو چې دیوبندی دی، بعضې داسې وو چې هغه پنځپیرت غیر مقلدیت والا وو. چونکې ما مخکې وضاحت کړی چې ما ته په خپله دغه باره کې علم نشته دی. البته بیا د هغه ځای چې کوم علما دي، مستند علما دي، زموږ د پاکستان د مستندو ادارو نه فارغ دي، د هغوی ما سره خپله بیا رابطې وشوې او خبرې وشوې. د هغې یو څو کلیپونه ما ته د مولانا یاسین فهیم صاحب راولېږل. نو هغې کې په خپله د دې خبرې تردید کوي چې زه پنځپیری یا غیر مقلد نه یم، زه الحمدلله دیوبندی یم، د علماء دیوبند د عقایدو سره تعلق ساتم او دغه زما عقاید دي، د علماء دیوبند عقاید او نظریت من وعن منمه. باقي هغوی ما ته د دې خبرې خپله وضاحت وکړو چې چونکې زه د بدعاتو رد کوم دلتې، نو په دغه باندې ما ته پنځپیری یا غیر مقلد څوک نسبت کوي. نو ښکاره خبره ده دغه سیپیان او بریلیان چې دوی هر چا ته پنځپیری وایي، هر چا ته څوک چې د بدعاتو رد کوي، نو یقینا چې د شرک او د بدعت رد دا خو د علماء دیوبند امتیازي شان دی. نو ما ته خپله اوسه پورې دومره وضاحتونه شوي دي، د هغوی د طرف نه دومره وضاحتونه راغلي دي چې هغه دی دیوبند دی. اخوا دغه په پنځپیریت یا غیر مقلد باندې ما سره څه ټول ثبوتونه هم نشته دی، نه ما سره مستند څه دغه راغلی دي. یو کلیپ دغه راغلی و چې هغې ویل چې دغه مجتهد به وي یا غیر مقلد چې هغه د تقلید نه کوي مجتهد به وي، نو د هغې ما ته خپله دغه طرف نه وضاحت راغلی دی چې ما دغسې ویلي چې یو سړی تقلید نه کوي خو مجتهد به وي. یعنې دی دا مې په استهزا غونته کې هغه پورې کړې وه چې دا سړی ځان به مجتهد ګڼي، حالانکې مجتهد خو دی نه. نو هغه وایي چې هغه کلیپ چا کټ کړی دی، دی خو د هغې نه دا مطلب اخیستی، حالانکې د هغې دا مطلب نه و. خو بهرحال دلته کې به دې موضوع باندې خبره بنده شي نو ښه به وي، ځکه تر اوسه پورې مونږ تر هغه بغیر مقلدیت یا پنځپیریت باندې څه دلیل نشته دی، څه ټول ثبوت مخې ته نه دی راغلی. نو لهذا مونږ هغه ته پنځپیری یا غیر مقلد نه شو ویلی. هغه خپله ځان ته دیوبندی وایي، د حنفیت دیوبندیت خدمت کوي. نو الله تعالی دې ورته مزید توفیق او همت ورکړي او الله دې د پنځپیرت غیر مقلدیت او د سیفیت بریلیت دغه ټولو ګندونو نه مونږ ټول مسلمانان محفوظ وساتي. بس رب مو خوشحاله لره فدایي صاحب، الله مو وساته. او ادریس شیخ صاحب زما هم استاز دی، د دوی په کلي کې پرنځو کې هغه خټ کلي کې زه دیره وم، او دارالعلوم دیوبند ته خو د دیوبند علماو لخوا دعوت وم. تقریبا یو 4-5 شپې مې مولانا خالد سیف الله رحماني صاحب سره په ګجرات کې وکړې، هندوستان کې، بیا وروسته دغه نور په دیوبند کې وم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي سر کې خو بښنه غواړم ځکه نن ټوله ورځ زه مصروف وم، چا سره مې څه حسابي وه. یقین وکړئ چې د ماښام مانځه نه وروسته خلاص شوی یم. بس الله تعالی دې تاسو خپل حفظ و امان کې وساتي، رب مو کامیابه لره. الله تعالی دې مفتي صاحب هم په خپل حفظ و امان کې وساتي، الله دې خدمتونه ورته قبول کړي. بس مفتي صاحب په خپله وضاحت کړی، نور به موږ څه ووایو. ښه، الله مو خوشحال.